بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 15 دی. سوره بقره شروع ده او اوله سپاره ده، رکوع نمبر 3 ده او نن به انشاءالله صرف یو آیات وایو، 25 نمبر آیات پوي. دې نه مخکې مونږ تقریبا درېمه رکوع شروع کړې وه. اول دوا آیاتونو کې توحید باره کې بحث وکړو، بیا ورپسې په دوو آیاتونو وان کنتم فی ریب مما، د دې نه مخکې دوه آیاتونه چې تیر شو په هغې کې د رسالت بحث وشو. ټیک شو جی. بیا په هغې کې کافرانو له یو چیلنج ورکړی شو که تاسو پر قرآن کې شک کوئ نو د دې په شان یا د دې کې د ورکوټي صورت په شان یو صورت تاسو جوړ کړئ راوړئ راله. نو هغه بیا ونه شو نو چې تاسو داسې نشئ کولی، نو یا خو د الله په ذات ایمان راوړئ او که نه راوړئ نو بیا د جهنم د اور نه ویرېږئ چې سخترین سزاګانې به درته په هغې کې میلاویږي او په هغې کې به همیشه همیشه بیا اوسېږئ. نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، چې د هغې اور خشاک انسانان او بوتان دي، کاڼي دي. او بیا وی فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، چې هغه د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. نو اوس به موږ دلته کې هغې هلته کې مخکې د کافرانو ته سزاګانې واورولې چې د هغه جهنم به داسې سخترین وي چې هغې به د هغې اور به انسانان او کاڼي وي، او بیا ورته وي چې دا به کافرانو دپاره همیشه همیشه وي. نو دا د قرآن پاک یو قانون دی چې کله قرآن پاک کې د توحید بحث وشي نو بیا پسې فورا د رسالت بحث کیږي، او چې کله پکې د جهنمیانو یا د جهنم یا د کافرانو بحث وشي نو فورا پسې د جنت یا د جنتیانو یا د مسلمانانو مؤمنانو نیک اعمالو والا د هغې بحث کیږي. نو دې نه مخکې د جهنمیانو بحث وشو چې یاره دا جهنم به د انسانانو او د نافرمانه انسانانو او د کاڼو نه یعنی د بوتانو نه جوړ شوی وي د دغه د اور. نو هغه بحث پکې وشو. اوس چې دی دلته کې نبی علیه السلام ته الله پاک حکم فرمایي چې ته د مؤمنانو ته خوشخبري واوروه. نو ځکه ورته واوروه د جنت خوشخبري ورته واوروه چې دوی دپاره دوی مؤمنان هم دي، ایمان هم راوړی دی او اعمال صالحه هم کوي، نیک اعمال هم کوي، نیک کارونه هم کوي. نو د دې وجې نه دوی ته د جنت د داسې جنت دغه واوروه خوشخبریانې چې د هغې لاندې به نهرونه بهیږي او دوی له به د هغې نه د هغې جنت کې خوراک ورکولی کېږي د میوو، او هغه خوراک به متشابه وي یعنی یو شانتې به وي، او د دوی دپاره به په جنت کې ازواج مطهرات وي یعنی پاکیزه بیبیانې به وي والله، او دوی به همیشه په دې جنت کې اوسیږي. نو دغه باس پکې وشو. نو اول مونږ تلاوت کو او د هغې نه پس به انشاءالله بیا د دې یو آیات ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. خجي وبشر او تزير واوروا ورکا او ته زیری ورکا. بشر چې دی دا اصل کې بشر دی او دلته دا بشری ویل کېږي ځکه دلته د الذین د لام سره دا را وتړلی شوه. نو وبشر او ته زیری ورکړه. دې کې انت ضمیر دی هغه نبی علیه السلام ته راجع دی چې ای نبی صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکړه الذین هغه خلکو ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی. آمنو دا درېیمه صیغه ده د جمع مذکر غایب دپاره، د جمع مذکر غایب دپاره چې هغه خلکو له ایمان هغه خلکو له خوشخبري واوره چې هغې ایمان راوړی دی. هغې آمنو بالله دی چې په الله جل جلاله باندې ایمان راوړی دی. وعملو او هغوی کارونه کړي دي، هغوی عملونه کړي. نو عملو دا هم د جمع مذکر غایب صیغه ده، عملو نو دا هغوی نیک اعمال کړي دي.
نو هغوی ته خوشخبري واوروه. الصالحات، صالحات د صالحتون جمع ده، د صالحتون جمع ده. ګورئ د دې واحد راځي صالحتون، صالحتون معنا ده نیک کارونه، نیک کارونه، نیک کارونه، ښه کارونه. ټیک شوه. نو هغه خلکو ته خوشخبري واوروه چې هغوی په الله باندې ایمان راوړی دی او نیک کارونه کوي. صرف ایمان ګورئ هغه د جنت ته د تلو ذریعه نه ده، بلکې نیک اعمال ورسره شرط دی. وعملوا من الفروض والنوافل، من الفروض والنوافل، نیک اعمال کړي. وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، چې فرایض ادا کړي دي او نوافل هم ورسره ادا کړي دي. ان بشکه د ان او د ان، د ان معنا به همیشه بشک وي او د ان معنا به همیشه بشک وي. او الصالحات چې چرته کې مرضی داغه معنا به وي نیک، نیک کارونه، نیک 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 خو. او عملو چې چرته مرضی داغه معنا به وي هغوی کارونه کوي. امنو چې کم ځکه مرضی داغه معنا به وي چې هغوی ټولو ایمان راوړی دی. ٹھیک شو. او ان بشکا لهم د هغوی د پاره، لهم د هغوی د پاره، چا د پاره؟ دغه ایمان والاو او اعمال صالحه والا د پاره چې ایمان هم راوړی او اعمال صالحه هم کړي، نیک کارونه هم کړي. لهم د هغوی د پاره جناتن، دا جناتن چې کنه جناتن دا د جنتون جمع ده. جنتون جنت چې کنه جنت لغوي معنی ده باغ. جنت لغوي معنی سره باغ او اصطلاحي معنی سره چې الله جل جلاله مؤمنانو له نیک اعمال والا له یعنی اعمال صالحه والا ایمان والا وي او اعمال صالحه هم کړی وي. نو د هغې دپاره الله پاک یو خاص ځای جوړ کړی دی. نو دلته د جنات نه مراد هغه خاص ځای دی. ټیک شوه. نو جنات معنی ده باغونه، باغونه دي، باغونه دي، یعنی هغه خاص ځای دی چې الله پاک کوم جوړ کړی دی. دلته جنات ځکه ووي که نه، ځکه په کار خو چې جنت یو جنت، نو دا جنت چې کنه دا اوه جنتونه دي، جنتونه اوه دي. اول نمبر پکې جنت الفردوس دی، جنت الفردوس د ټولو نه اعلی ترین جنت. دویم ورپسې کم دویم دی هغه جنت عدن دی، جنت عدن. دریم نمبر ورپسې جنت النعیم دی. څلورم نمبر ورپسې دارالخلد دی، دارالخلد. پنځم نمبر ورپسې جنت المأوا دی. شپږم نمبر دارالسلام دی، دارالسلام. او اوم نمبر ورپسې علیین دی. ٹھیک شو. نو دا اوه جنتونه دي ځکه جنات جمع راوړه. بعض مفسرین وای چې جنت یو دی خو اوه دروازې دي. د یوې دروازې دغه نوم دی جنت الفردوس، د بلې دروازې جنت العدن، د بلې دروازې جنت النعیم. داسې اوه دروازې دي اوه. او بعض مفسرین وای چې نه دی یو جنت کې دننه بیا جنتونه دي، محلونه دي. او هغه دغه دي بعض محلونه چې دي د هغې جنت الفردوس نوم دی. د بل جنت پکې دننه یو جنت کې دننه نور جنتونه وای دي. ٹھیک شو. نو دلته کې وای چې نبی علیہ السلام ته الله پاک حکم فرمایي وبشر، او ای زما نبی جی ته زیری واوروه الذین هغه خلکو ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، وعملوا او هغوی کارونه کړي الصالحات نیک، یعنی ښه کارونه کړي. عملوا الصالحات نه مراد من الفروض والنوافل، فرایض هغه فرایضو کې فرض منځونه مرالل، فرض زکات چې پچا باندې دی، فرض روجا، فرض جهاد، فرض حج، دا ټول پکې رالل. فروض دا احکامات الهیه چې څومره د الله پاک احکامات دی هغه ټول پوره کوي، خو د نبی علیہ السلام په طریقه باندې سره د سنتونو او د نوافلو هغه پوره کوي. نو هغې خلکو دپاره ان لهم بشکه هغوی دپاره جنات باغونه دي. هغه باغونه دي ما تاسو ته وي جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دارالخلد، جنت المأوا، دارالسلام، علیین. دا اوه قسمه جنتونه دي. تجری چې بهیږي با من تحتها، من تحت معنا ده نیچه، ښکته. او ها معنا ده د هغې، دا ها چې ده که نه دا د جنات ته راجع ده. تجری چې بهیږي با من تحتها د هغې لاندې نه الانهار نهرونه. نو دلته کې وای تجری من تحتها د هغې جنتونو دغه باغونو لاندې به بهیږي. نو دلته کې وای من تحت اشجارها، یا به دغه جنت کې د ونو لاندې به دا نهرونه بهیږي. او
او من تحت قصورها یا په دغه جنت کې چې به کوم محلونه جوړ شوي په هغې کې به لاندې بهیږي. ټیک شوه. الانهار، انهار معنا د نهرونه، انهار د نهر جمع ده، انهار د نهر جمع ده. نهر یوی دغه ته وایي ولی ته وایي، یوی ولی ته وایي، او چې ډېرې ولی وي که نه هغې ته انهار وایي، انهار. نو دلته کې انهار ته مراد شو. نو دلته قرآن کې الله پاک بل ځای کې سوره محمد کې دي چې څلور نهرونه به وي، څلور نهرونه دي وي. فیها انهار من ماء غیر آسن، فیها په دې جنتونو کې به انهار نهرونه به وي د اوبو، فيها نهار من ماء د داسې اوبو من غیر آسن چې د هغې خوند به نه بدلیږي، ښکلې تازه خوشبودارې اوبه به د هغې نه ځي. وانهار من لبن، د هغې لاندې د هغې کې به د دغه قصور او د دغه جنت کې به د دغه بوټو لاندې یا د دغه محلونو لاندې د پیو نهرونه ځي. من لبن لم يتغیر طعمه، لم يتغیر چې نه به بدلیږي طعمه د هغه ذایقه به یې نه بدلیږي. وانهار من غسل فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر چې د شات د شرابو نهرونه به وانهار من خمر لذت للشاربین، لذت معنا ذایقه به ورکوي، خوش مزه به ورکوي شاربین سکون کولا. ٹھیک شو. او څلورم نمبر دی وانهار من عسل، او د داسې شاتو نهرونه به وي مصفا چې بالکل پاکړی شوي به وي. نو څلور نهرونه به وي ځکه دلته کې وي انهار. انهار نه مراد هماغه څلور نهرونه دي چې په سوره محمد 28مه سپاره کې بیا وایي فيها انهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم يتغیر طعمه وانهار من خمر لذة للشاربین وانهار من عسل مصفا. نو دغه څلور نهرونه به وي ځکه دلته کې وي چې انهار به وي. انهار د دغه جنات ایمان والو او اعمال صالحه والو به الله جنتونه ورکوي چې هغه جنتونو د هغه باغونو لاندې به نهرونه به او څلور نهرونه مې درته وویل چې هغه څلور قسمه نهرونه بهیږي. ټیک شوه. یو خدا شو. کلما کله چې هم هر کله چې رزقو هغوی له ورکړی شي منها من جنات د دغه جنتونو د دغه نهرونو نه د جنتونو نه من دغه باغاتو نه، جنات نه مراد باغونه دي. منها من جنات د دغه باغونو نه چې هغې له ورکړی شي من ثمرة سمیوه د میوونه، یعنی میوې به ترې ورکړی شي رزقا د خوراک دپاره چې دغه خلکو له چې کلم د دغه باغونو نه د خوراک دپاره سمیوه ورکړی شي که نه دغه ایمان والو اعمال صالحه والو دپاره چې کلم د دغه جنتونو نه د دغه چې کوم جنات دي جنات باغونو نه د خوراک دپاره سمیوې ورکړی شي که نه نو قالو دی جنتیان به وایي قالو نو هغوی به وایي دا جنتیان به وایي هذا دا خو الذي هغه دی که نه دا خو هغه دی رزقنا چې مونږ ته راکړی شوي وو من قبل دې نه مخکې نه چې دا خو هغه میوې دي که نه چې مونږ له مخکې نه راکړی شوي وي، مونږ له دا مخکې له هم راکړی شوی وي. نو د دې مفسرین دوه ځای ترجمه کوي. بعض مفسرین وی د دې نه مراد همدغه جنت کې چې راکمې میوې دي که نه دوی به هفته نیمه مخکې ورځ دوه مخکې خوړلي وي. نو دوی له به چې اوس بیا ورکړی شي نو دوی به وی هذا الذي رزقنا من قبل، دا خو ماغه میوې دي که نه وختي چې مونږ خوړلې وي یا پرون مونږ خوړلې وي یا هفته مخکې مونږ خوړلې وي. او بعض مفسرین وی دا میوې به د جنت چې کومې میوې دي دا به د دنیا د میوو په شان دی وي. څنګه چې د ام رنګ دی داسې به په جنت کې هم د ام رنګ وي او دغه شانتې شکل به هم د ام وي. څنګه چې د نورو میوو لکه سنتره شوه، ام شو، سیو شو، دغه شانتې کیله شوله، داسې نور قسم میوې چې دي نو چې څنګه په دنیا کې رنګونه وي هغه شان رنګونه به په آخرت کې هم وي. متشابه به وي یعنی یو شانتې به وي، شکل صورت کې به یو شانتې وي خو ذایقه به بدلوي، ذایقه به ډیره بهترینه وي. ٹھیک شو. نو دلته کې وایي کلما هر کله چې رزقو اطعمو چې هغې له به د خوراک دپاره ورکړی شي منها د هغې نه من ثمرتین څه میوې
س خوراک س میوه رزقا د خوراک د پاره. نو قالو نو هغوی به دا جنتیان به وایي هذا الذي دا خو هغه دي کنه، هذا الذي دا خو هغه میوې دي کنه رزقنا چې موږ ته راکړی شوي وي من قبل دینه مخکې موږ له راکړی شوي وي دا هماغه دي که نه. نو یا خو جنت کې چې کومې ورکړی شوي وي دا به هم هماغه شانتې وي خو ذایقه به یې بدله وي. لکه جنت کې به داسې وي که نه چې اوس مازدیګر دی که نه، مازدیګر چې کومه میوه وخوړه کومه میوه دې وخوړه نو د دې ذایقه به بدله وي. هماغه میوه ماښام وخوړه د هغې ذایقه به د هغې نه څو چنده زیاته ښایسته وي. هماغه میوه ماسخوتن وخوره څو چنده به د هغې میوه د ماښام هغې نه زیاته خوندوره وي. نو دا به الله پاک ټیم په ټیم باندې او بعض مفسرین وایي چې یو چک دی وخی د میوې نه د هغې ذایقه به یو شان دي، چې بل چک دی هماغې یوې میوې نه وخي د هغې ذایقه به د هغې نه هم خوږوي، چې بل چک دی وخي د هغې ذایقه به د هغې نه هم خوږوي. نو دقه وایي قالو دا جنتیان به وایي هذا دا خو الذي هماغه خوراک دی که نه، هماغه میوه ده که نه رزقنا چې موږ ته راکړی شوې وه من قبل دې نه مخکې. و اتو او هغوی ته به ورکړی شي به هغې نه، یعنی هغه رزق نه یا د هغه خوراک نه یا د هغه میوې نه متشابها د یو بل پشان متشابه یو بل پشان ته متشابه وي، یعنی ماښامې چې کوم خوراک کړی دی او هغه او مقه شیز هغه شان ته مشابه به ماسخوتن ورکوي خو ذایقه به یې خوږوي ډېره زیاته به وي. یا دنیا کې چې څنګه د رنګ او شکل دی هماغه شان ته به په جنت کې رنګ او شکل وي خو د دنیا د هغې ذایقه به بدله وي، د آخرت هغې د ذایقه به بدله وي. ټیک شوه. دغه شان کیله چې د کیله د هغې به په دنیا کې خوند او ذایقه بدله وه، په آخرت کې به جنت کې به د هغې رنګ او ذایقه څو چنده ښایسته وي. نو دغه وایي و اتو او هغوی ته به ورکړی شي. اتو چې دی دا د جمع صیغه ده او د ماضي ده فعل مجهول دی به هغې نه نو د هغې نه رزق یاده یا خوراک یاده یا میوه یاده متشابها د یو بل پشان چې هغه به متشابه وي، دا میوې به د یو بل متشابه وي. نو د جنتیانو له به الله پاک څو انعامات ورکوي. یو خو به الله دله جنتونه باغونه ورکوي چې د هغې لاندې به نهرونه بهیږي، بل به الله پاک هغوی له داسې نعمت ورکوي که نه د ایمان والو له چې هغه داسې میوې به الله ورکوي چې هغې رنګ به یو شانتې وي. نو او ویختلفو طعما د هغې ذایقه به بدله وي. یعنی دا مفسرین بیا وایي بعضه بعضا لونا شکل کې به یو بل شان دی، یشبه بعضه بعضا لونا چې شکل کې به د بعضې میوې د بعضو سره یو شانتي وي. ویختلف طعما او ذایقه به بدله وي. ٹھیک شوه. نو دا دریم دغه شو نعمت شو. اول نعمت پسې چې الله به جنتونه ورکوي. دویم نعمت چې د هغې جنت لاندې به نهرونه بهیږي، 4 قسمه نهرونه مې درته وي. دریم کم نعمت په ورکوي چې دی له به الله جل جلاله دا جنتونو دا باغونو نه خوراک میوې ورکوي او هغه به یو بل په شانتې وي خو ذایقه به یې بدله وي. 4 ولهم او دغه جنتیانو دپاره هم نه مراد دا آمنو او عامل الصالحات مراد دی چې دا جنتیان به وي. ولهم او دغه ایمان والا اعمال صالحه والو دپاره هم نه هماغه مراد دی او د لام جاره معنا ده دپاره. ولهم او د هغوی دپاره فیها په هغې کې یعنی دغه جنت کې فی جنات نو دلته کې بیا فی سره د ها ضمیر ولګو ځکه جنات مخکې ذکر شوی دی نو بیا دی نه ذکر کوي نو د هغې په ځای ضمیر راوړي فیها یعنی فی جنات او کله کله د جمع د ضمیر دپاره د واحد د جمع اسم دپاره د واحد مؤنث ضمیر راوړلی کېږي. نو فیها د هغې جنتونو د هغه جنتیانو دپاره ولهم او د هغوی دپاره فیها په هغه جنتونو کې به ازواج جوړې به وي یا بیبیانې به وي ښځې به وي. ازواج چې دی که نه ازواج دا د زوج جمع ده د زوجون او زوج چې دی دا جوړې ته وایي جوړې ته. ٹھیک شوه. نو ګورئ د زوج اطلاق د مذکر او مؤنث دواړو باندې کېږي. د ښځې دپاره سړی جوړه ده. ٹھیک شوه. د ښځې جوړه څوک دی سړی او د سړي جوړه څوک ده ښځه. ٹھیک شوه. نو ازواج د ښځو دپاره به خاوندان
د ښځو چې کم خپل خاوندان وي او د خاوندانو لپاره به خپلې ښځې یا د جنت حورې ٹھیک شو نو دلته حورم مراد دی او من غیرها او د دې نه علاوه چې کم دنیادار د دنیا ښځې وي او هغه په دنیا کې ډېره خوښه وي او ډېر ښه ژوند یې تېر کړی دواړو د سنتو مطابق او د ایمان په دایره کې دننه ښکلی ژوند تېر کړي نو هغه بیبي به په جنت کې وي نو هغه به وي او الله به حورم ورکوي د جنت حور سره به نکاح کوي نو ازواج نه مراد بیبیانې به وي د دا جنتیانو لپاره به جوړې وي جوړې مطهرة پاکیزه مطهرة من الحیض ومن کل قذر من الحیض چې هغه بیبیانې به د حیض نه پاکې به وي دنیادارې ښځې چې هغې باندې حیض راځي دا ماهواري پرې راځي بیماري پرې راځي هغه به د بیمارۍ نه پاکې وي ٹھیک شو او ومن کل قذر او د هر قسمه ګندګۍ نه به پاکې وي نه به په سر کې سپږې کېږي نه به دغه شان تر خولې نه به بدبویي ځي نه به بدن نه بدبویي ځي نه به دغه شان سترګې ګندګي جوړی نه غوږونه ټول اعضا او جوارح په پاک وي ظاهري به هم پاک وي باطني به هم پاک وي باطني مطلب اخلاق به ښکلي وي ښکلې اخلاق به وي نرم مزاجه به وي بد کرداره به نه وي بد اخلاقه به نه وي او پاکیزه به وي دا الله تسبیح او ثنا به هر وخت وي نو دغه ولهم او د هغې جنتیانو دپاره فیها په دې جنت کې به ازواج جنتونو کې ازواج مطهرة داسې بیبیانې داسې ښځې مطهرة چې پاکیزه به وي د هر قسمه څیزونو نه به پاکیزه وي د دنیا ښځې چې د هغې لاړې ماړې م راځي خړې م راځي دغه شان د غوږونو ګندګي م راځي ټول ګندګیانې وي د جنت هغه به الله پاک مطهرة پاکیزه به وي هغه به د هر قسمه قاذوراتونه د هر قسمه چې څومره دغه دي ګندګیانې د هغې نه به پاکې وي روحاني ګندګیانې او جسمانی ګندګیانې د هر قسمه ګندګیانو نه به پاک وي نو دا د جنتیانو لپاره څلورم خوشخبري دغه شوه خوشخبري شوه او پنځم نعمت او خوشخبري چې نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې یو خو جنتونه دي بیا د هغې نه لاندې نهرونه دي دا دویم شو بیا به په هغه جنتونو کې به الله میوې ورکوي د خوراک دپاره دا دریم شو او ولهم فیها ازواج مطهرة د دې لپاره به مطهره پاکیزه بیبیانې وي پاکیزه ښځې به وي دا څلورم شو او پنځم وهم او هغوی به یعنی دغه جنتیان به فیها په هغه جنتونو کې فیها په هغې کې یعنی په هغه جنتونو کې خالدون همیشه اوسیدونکي وي خالدون د مفسرینو لیکلی دي چې خالدون لیکلی دي چې دی به همیشه ماکثون ابدا دی به همیشه په دې جنت کې اوسیږي ولا یفنون ولا یخرجون نه به دی فنا کیږي او نه به دی د دغه جنت نه واپس روښکلی کیږي همیشه دپاره به وي او بعض مفسرین وایي په جنت کې به یو اعراب وي یو پل به وي یو دیوال غونته به وي دیوال به وي د هغې نوم به اعراب وي اعراب سورې اعراب کې به انشاءالله تاسو وایي نو اعراب به وي او په هغې باندې به الله جل جلاله د مرګ راوغواړي مرګ او د هغې اعراف نه به یو طرف ته جهنم وي او بل طرف ته به جنت او جنتیان وي ٹھیک شو نو هغه جهنم او جهنميانو او د دې جنت او جنتیانو په مینس کې به دغه اعراف د دیوال وي او د هغې د پاسه به الله پاک د مرګ د ګډ په شکل کې راولي او سبب یې کي جنتیانو ته به وویلی شي چې همیشه دپاره مرګ ختم شو تاسو به همیشه په دې جنت کې اوسېږئ او جهنمیانو دپاره به دا اواز وي چې ای جهنمیانو د مرګ ختم شو که اوس تاسو مرګ غواړئ نه به راځي له مرګ همیشه دپاره ختم شو او تاسو به همیشه لپاره په دې جهنم کې اوسېږئ نو دا موږ دپاره یو سبق دی چې موږ ګوره ایمان خپل مضبوط کو د الله جل جلاله په ذات باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قرآن باندې ځان پوه کو په احادیثو باندې او فرشتو باندې د قیامت په ورځ باندې په دې موږ ایمان خپل مضبوط کو او اعمال صالحه یعنی من الفروض والنوافل پورا فرائض ټول فرایض صرف منځ فرض نه ټول فرایض منځ روژه حج زکات جهاد او دغه شانتې چې کوم نور احکامات دي د الله پاک احکامات الهیه څومره چې دي او ورسره نوافل
یعنی د سنت اهتمام کو سنت کلم نه پریدو هر قسمه سنت پټکې یو سنت ته جامع د سنت مطابق دغه شانت د منځ کې چې کوم سنتونه دي هغه پابندي کو نو الله سبحانه و تعالی به عمده نعمتونه زمونږ د پاره جوړ کړي دي ان لهم جنات تجري من تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. ٹھیک شو نو خالدون دا صيغه اسم فاعل دا د خالدون جمع ده د خالدون جمع ده خالدون همیشه اوسیدون کې یو کس خالدانی همیشه اوسیدون کې دو سړي او خالدون همیشه اوسیدون کې ټول همیشه اوسیدون کې دا جنتیان با همیشه اوسیدون کې وي په جنت کې. ٹھیک شو نو خالدون که چرته جنت تذکری کیږي او خالدون پکې راشي نو مطلب دا دی چې دا جنتیان به همیشه په دغه جنت کې اوسیدون کی وي همیشه د پاره په دې کې اوسیدون کی وي. نو خالدون مفسرین د دې ترجمه کړي ماکثون ابدا همیشه به اوسیدون کی وي ولا يفنون ولا يخرجون چې نه به د دغلته نه فنا کېږي مړه کېږي به او فنا کېدل ورله بیا نشته دی جنتیانو له په جنت کې او نه به دوی اوښکلی شي ولا یخرجون او دوی به نه اوښکلی کېږي د دا جنت نه نو دوی به همیشه دپاره په دې کې وي. نو دلته کې یو ځل بیا لفظي ترجمه وایو وبشر او ای نبي صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکړه تزیر ورکا وبشر او تزیر ورکا الذين اغ خلقتا دا الذين چې دا الذي جمع دا یو کس د پاره الذي راضي دو د پاره اللذان راضي ډیرو د پاره الذين راضي وبشر او تزیر ورکا الذين اغ خلقتا امنوا چې هغوی ایمان راوړل وعملوا او هغوی کارونه کړي الصالحات نیک خ کارونه کړي دي ان لهم ان بشک لهم د هغوی د پاره هم معنا د هغوی او لهم معنا د پاره ان لهم د هغوی د پاره جناتن باغونه دي جناتن د جنتون جمع مرته لیکلي دي جناتن باغونه بوي تجري چې بهيږي با من تحتها دغه باغونو لاندې الانهار نهرونه او مرته وی سلور نهرونه دي کلما هر کله چې رزقو هغوی له ورکړی شي رزقو هغوی له ورکړی شي نه جنتیانو له ورکړی شي منها د هغې نه من ثمرتن د دغه باغونو نه من ثمرتن سمیوي رزقا د خوراک د پاره قالو نو دا جنتیان به وایي هغوی به وایي هذا دا خو الذي هغه دی کنه دا هو هغه دی رزقنا چې مونږ ته راکړی شوی وه من قبل دینه مخکې دا هم هغه میوې دي که نه چې مونږ ته دینه مخکې راکړی شوي وي و اتو او هغوی ته به ورکړی شي به د هغې نه متشابها د یو بل پشان د یو بل سره مشابه د یو بل پشان شکل و صورت کې نو دلته کې وایي یشبه بعضه بعضا لونا چې یو بل سره به په شکل کې مشابه وي یو شانتی به وي شکل کې به یو شانتی وي ويختلف طعما او په ذایقه کې نه دی ذایقه کې به مختلف وي ذایقه به د دنیا د میوې به یو شان ذایقه وي او د جنت د میوې به بل شانتي ذایقه وي ډیره لذیذه به وي ډیره لذیذه ولهم او د دې جنتیانو لپاره فیها په دغه جنتونو کې ازواج ښځې به وي مطهره پاکیزه نو داسې به موږ ووایو ازواج مطهره داسې پاکیزه ښځې چې پاکیزه به وي داسې ښځې چې پاکیزه به وي نو دا ازواج ما تاسو ته وي دا موصوف دی او دا مطهرتون صفت دی نو د دې موږ دوه قسمه ترجمه کوو پاکیزه ښځې داسې دغه کو ترجمه کوو او یا داسې وایو پاکې ښځې پاکې بیبیانې ٹھیک شو ولهم او د دې جنتیانو دپاره به وي فیها په دې جنتونو کې ازواج مطهرتون پاکې بیبیانې داسې معنی هم کولی شو او د دې دویمه طریقه معنی زده کوي ازواج داسې ښځې مطهرتون چې پاکیزه به وي وهم او دا جنتیان به فیها په دې جنتونو کې خالدون همیشه اوسیدونکي وي. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس د یو 25 نمبر آیات موږ ترجمه وکړه مختصر تفسیر مو ورسره وکړو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.